بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. د علمی یوم یتما مناسبت سره په اغوش هم پېښور کې یو پروګرام اهتمام شوی و. د دې پروګرام مشر میلمه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور و. په دې پروګرام کې صوبایي وزیر صحت قاسم علي شاه، د تعلیم وزیر مینا خان افریدي، د پی ټی آی صوبایي رهنما ملک شاه خان چمکني سره سره د ژوند د مختلف شعبو سره تعلق لرونکي خلکو شرکت کړی و. د اغوش مشر راغلي مېلمنو ته د اغوش په مختلف شعبو باندې بریفینګ ورکړو. الخدمت فاونډیشن صوبایي صدر خالد وقاص چمکني راغلي مېلمنو ته په خیر راغی ووی او د الخدمت په کارکردګۍ باندې مېلمانه خبر کړل. مشر میلمه وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور په خپل تقریر کې د الخدمت سره د هر قسمه د مرستې یقین دہانی وکړه. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. یہ میری زندگی میں ایک ایسا آج کا جو یہ یہاں میرا حاضر ہونا ہے، موجود ہونا ہے، یہ آپ نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے. ایک ایسا موقع مجھے فراہم کیا ہے کہ جس سے میری زندگی میں کل میری آخرت میں شاید یہ لمحے میرے کام آئے کہ میں ایسے لمحوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ تھا، ایسے بچوں کے ساتھ تھا، اور شاید یہ میرا اور میری وجہ سے اوروں کا یہ مفرت کا باعث بنے. تو جس طرح میرے جو کچھ ویژن ہے، جو میری سوچ ہے، اس کے مطابق جو کچھ چیزیں ہیں وہ عنایت بھائی نے ہی بتا دی کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہیے. جب لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ قومیں بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا یہی ایجنڈا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا مشن ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا کہ میں امبیسڈر بنوں آغوش کا، تو جو بھی آپ کے مسائل اب تک کسی بھی حوالے سے ہیں مجھے بتائیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے مختلف ضلعوں میں آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کو زمینوں کے مسئلے ہیں، ڈونر ہیں آپ کے پاس، اور ڈونر کے لیے بھی میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں گا. د اغوش الخدمت نن د یتیمانانو د عالمي ورځ په مناسبت سره دا پروګرام او پای کې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور صاحب هم شرکت وکړو. اغوش همیشه د پاره د کم پروجیکټ چې سٹارټ کړی دی د الخدمت اغوش د یتیمانانو د کفالت لپاره د هغه د ایجوکیشنل کیریئر لپاره ډیر بهترین انیشیټیو دی او موږ همیشه د پاره پدې کې چې کله هم ټایم ملاو دی موږ شرکت هم کړی دی. وزیر اعلی صاحب نه چې کومې مطالبې وشوې وزیر اعلی صاحب په موقع باندې هغه د حل کولو احکامات هم جاری کړو ان شاء الله تعالی. هغه ټول مسایل او هغه ټول فیسیلیټیشن به مهیا کیږي. هم تحریک انصاف کله هم چې په حکومت کې راغلی دی که په وفاقي توګه دی که په صوبایي توګه دی هغه د دې پیسې هوې طبقې دپاره د یتیمانانو دپاره د غرباو دپاره لیس پریویلیج خلکو دپاره پروګرامونه راوړي دي او همیشه دپاره زموږ حکومت چې کم دی د دې طبقې سره به ولاړي. بالکل موږ دلته راغلي یو چې الخدمت فاونډیشن نن افطاري اهتمام کړی ده او دلته چې موږ راتلو باندې ډېر خوشحالي محسوس کوو چې د معصوم او د ماشومان دلته ناست دي او یتیمان دي اور څنګه چې الخدمت فاونډیشن د دوی خدمت کوي قابل تعریف هم دي او قابل تحسین هم دي. جی مهرباني. نن پر الخدمت آغوش پېښور کې سی ایم صاحب علي امین ګنډاپور صاحب او صوبایي وزرا مینا خان افریدي او قاسم علي شاه د آغوش پېښور وزټ کو افطاري ماشومان سره د خیر د پروګرام کې شریک شو. ماشومان ختم قرآن هغه کې شریک شو او نن 15 رمضان د عالمي یوم یتامه ده، ورلد اورفن ډے ده. په دې ماشومان سره لږ وخت تیر کړ، د فیلینګ نه ځان خبر کړ
او د هر قسمه د صوبایي حکومت لخوا د آغوش او خدمت پوره مجموعي الخدمت ټول پروجیکټ کې تعاون یقیني دی. نو موږ ډېره خوشحالي خبره ده چې بغیر د پولیټیکل افیلیشن د دې ماشومان سره د دې په لاسو سرونه باندې د شفقت خپل د دې سره تعاون کول او ډېر کولو سینې سره سی ایم صاحب چې مخکې هم د خدمت آغوش دی خان سره د سره وابسته او د کلونو راځي شپږو کالو راځي زموږ یو ډېر ښه تعاون کول والده. نو بهرحال نن دا زموږ د خدمت لخوا د دې مشکور یو او آغوش ماشومان ډېر ښه محسوسوي چې د خپل مسکې د صوبایي حکومت صوبایي وزرا دي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور په دې موقع باندې یو ماشوم سره ملو شو او په هغوی کې عیدي تقسیم کړه. نعمت سبحان، چمکنی ټي وي، چمکنی.